طالبانو هوښیار خلک خو چا نه یې تربیت کړي. هر چاته چې په لاس ورغلي خپلې به بولالې درته وي، ذهن کې به م ګرځي چې د تام به بولالې دي. خیر ده، اوس خو مو تفسیر شه 3-4 ورځې واورئ. دا نن مو چې خبرې اورېدلې چې مدرسې ته ځئ، هلته په دې فکر کوئ چې دا ملا خو به مونږ ته نورې خبرې نه کوي، داسې نه چې بلې خوا او که د اسلامي امت په خیر باندې دي دا خبرې. په دې فکر کوئ که خوند در نه کړي طالبانو یې لاړ شئ، زه نه خوم د نیمایي کې لاړ شئ په مخه مو کړه. اما که چېرته مې خبرې د اسلامي امت په خیر باندې وي، بیا مې طالبانو دا په تاسې باندې حق ده چې ما سره به د دې کاروان ملګري کېږئ. بیا به د وظیفو غم نه کوئ. الله ډېر حافظ و ناصر ده. زه چې کور کې دال خورم پخوا مې نه بدېږي، ته یې خوره را سره که نه. هېڅ پروا نه کوي. مونږ اسلامي امت ته روحیه ورکو، که دال وي که هر څه وي، دا هېڅ خبره نه ده. طالبان دا پروا نه کوي. دا مهمه نه ده طالبانو. مونږ ته دا مهمه ده چې عمر رضی الله عنه، تاسې اورېدلي دي چې عمر رضی الله عنه بچي خوړل؟ یو ورځ مو اورېدلي؟ اسلامي امت ته یې څومره خدمت کړ.